اوس دا 15 عادتونه چې په کومو بدبختو انسانانو کې موجود وي دوی ته په دغه شپه باندې الله جل شانه مغفرت نه ور نصیب کوي. د شعبان په دغه 15مه مبارکه شپه باندې چې الله جل شانه د خپلو بېشمېره ګناهګارو بندګانو مغفرت کوي، په دغه شپه باندې الله جل شانه دغه 15 قسمه خلک چې دغه 15 عادتونه لري دا نه معاف کوي. یعنی ما تاسو ویلي رسول الله علیه السلام فرمایي چې په دغه شپه باندې الله جل شانه د بنو کلب د ګډو چیلویو د ویښتو په برابر باندې الله جل شانه خپل ګناهګار بندگان بخي. او دغه ما تاسو ویلي چې مؤرخینو لیکلي دي چې د دغې بنو کلب سره دومره ډېرې چیلې وې په دغه زمانه کې چې تقریبا 20 زره پورې دوی سره ګډې چیلې وې چې دا په دغې باندې بیا څومره ویښته دي د دوی په بدن باندې د دې په برابر باندې الله جل شانه خپل بندگان ګناهګار بندگان بخي. خو دا 15 کسان نه بخي. دا واورئ دا 15 عادتونه کم دي. اول نمبر هغه انسان چې هغه مشرک دی، مشرک الله جل شانه په دغه شپه باندې هم نه بخي. او دویم نمبر هغه انسان چې د بل مسلمان رور دپاره په زړه کې بغض، حسد، کینه ساتي، کینه پرور سړی، بغضي او حاسد سړی د مغفرت الله جل شانه په دغه شپه باندې نه کوي. او دریم نمبر د والدینو نافرمانه چې دی عادي دی د دې خبرې چې دی همیشه د مور و پلار نافرمانی کوي، مور و پلار د ده نه ناراضه دي، د دغسې انسان هم الله جل شانه په دغه شپه باندې مغفرت نه نصیب کوي. او ورپسې څلورم نمبر متکبره انسان، کبر کوونکی، ده ته هم الله جل شانه مغفرت نه نصیب کوي. پنځم نمبر ورپسې دی شرابي، عادي شرابي چې دی همیشه شراب سکي او د شرابو نشه کوي، د دغسې انسان هم الله جل شانه په دغه شپه باندې مغفرت نه نصیب کوي. نو الله دې وکړي چې دا عملونو نه موږ تاسو په دې خپله زندګۍ کې بری یو، خو بیا هم که کم انسانان داسې دي چې دا عادتونو نه پکې یو عادت موجود دی، نو اوس هم لا وخت در سره شته، اوس نه توبه استغفار وکړئ، د دغې عمل نه توبه وکړئ، د دغې عادت نه توبه وباسئ، نو انشاءالله العظیم په دغه مبارکه په دغه عظیمه شپه به الله جل شانه ستاسو مغفرت نصیب کړي. الحمدلله زموږ آنلاین کلاسز شروع شوي دي. که چېرته تاسو خپله یا خپلو بچیانو ته په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن زده کړې په خپل کور کې ورکول غواړئ، نو همنن زموږ سره اړیکه ونیسئ. دغه زموږ د وټساپ شمېره ده. زموږ په اکیډمۍ کې تاسو ایډمیشن کولی شئ. الحمدلله زموږ په اکیډمۍ کې چې کومې زده کړې دي نو هغه ټولې اسلامي زده کړې دي، قرآن کریم په ناظرې سره، په حفظ سره، په تجوید سره، په ترجمې سره، او دغه رنګې نورې اسلامي چې څومره زده کړې دي، مونځ دی، دعاګانې دي، حدیثونه دي، ورسره د اودس، د غسل چې څومره هم ضروري اسلامي مسایل دي، دغه ټول د هغې زده کړې کېږي. نو که تاسو